محترم مسلمانان، نن یو زبردست او طاقتوره وظیفه دله درکوم ان شاء الله. د حسبي ربي مربي دا هغه د رب وظیفه ده محترمو، چې هغه رب ډیر زیات دعا قبلونکی دی، حاجاتو لره پوره کوونکی الله دی، مشکل کشا رب دی، حاجت روا رب دی. هغه رب الله دی، هغه الله محترمو چې زما او ستاسو تمام په تمامه زندگی ما تا ته الله تعالی را کړې. زما دا زندگی، زما او ستاسو دا زندگی، دا ژوند دا د الله تعالی امانت دی. محترم مسلمانانو، دې امانت کې چې مو تاسو خیانت ونه کړو، څنګه چې موږ له څوک پیسې راکړي یا موږ چاله ورکړو، یا د پیسو په شکل کې وي یا د سرو زرو سپینو زرو په شکل کې وي، نو هغه امانت محترمو هغې موږ څومره خیال ساتو، یا که بل کس زموږ د امانت غلط استعمال کړي موږ نه غبن کی، نو په هغې موږ څومره خفه کیږو، موږ وایو دا خیانت کوونکی دی. نو موږ له هم دا زندگی الله تعالی یو امانت را کړی دی، دا زندگی الله تعالی یو نعمت را کړی دی. نو چې دې زندګۍ کې نه موږ خیانت وکړو او نه دا زندگی موږ ضایع کړو، دې کې مو تاسو انشاءالله په صحیح طریقې سره تیره کړو او د الله تعالی هغه وظایف پکې وکړو محترمو. کوم وظایف چې د علماو نه منقول وي، کوم وظایف چې هغه قبول کړی شوي وي او د الله تعالی نه پکې د امداد او د نصرت هغه اشارې پرتې وي، نو هغه محترمو مو تاسو له پکار دی چې دغه وظایف شروع کړو، یعنې دا وظیفه شروع کړو. حسبي ربي مربي دا ډیره بهترینه وظیفه ده محترم مسلمانانو. الله جل شانه به دې سره ستاسو حاجات هم پوره کړي، مشکلات به هم الله تعالی ستاسو ختم کړي او ښکلې زندگی به راته الله تعالی د عافیت او د صحت او د خوشحالو درکړي. نو لہذا دا وظیفه را سره خامخا واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې، بهر هیوادونو کې زندگی تیروي، هغه تورسرې چې ودونه نه دي شوي، الله تعالی د هغه تورسرو ودونو کې هغه نوجوانان الله تعالی د نوجوانانو په زندګو کې، په صحتونو کې، په وجود کې الله تعالی خپل طاقت او قدرت مزید سیوا کې، والله تعالی مو د هر غم او پریشانونو وساتلی که. محترم مسلمانانو، نن زموږ ډیره اسانه وظیفه ده، نو د جمعې مبارکه وظیفه هم ده او د رمضان المبارک ته نږدې یعنې دا جمعه ده، ورپسې بله جمعه چې راځي انشاءالله هغه بیا په روژه کې راځي، د روژې به یا دویمه ورځ یا به دریمه وي، تقریبا دغه رنګې به وي. نو دا د شعبان هم اخیری جمعه ده محترمو. لہذا په دې جمعه کې خوب د الله تعالی سره هغه مناجات، د الله تعالی سره نه دعاګانې غوښتل، دا زموږ ستاسو باندې لازم دی چې الله تعالی نه دا ترتیب سره دا وظایف وکړو. محترم مسلمانانو، وظیفې خو ډېرې زیاتې دي، تاسو ډېرې زیاتې وکړې. اکثر ما سره ډېر خلک رابطه کوي، موږ دومره وظیفې وکړلې خو بیا هم الله تعالی زموږ حاجت نه پوره کوي. موږ ډېر زیات هغه مطلب هر قسم وظایف هم وکړو خو بیا هم زموږ حاجتونه نه پوره کیږي. محترمه، موږ سره چې کوم موبایل په لاس کې دی، خو دا موبایل موږ چېرته صحیح استعمال کو، نو بیا به زموږ الله تعالی انشاءالله جایز حاجتونه او جایز کارونه پوره کوي. او که چېرې دا موبایل موږ دغه رنګې غلط استعمالو، دې سره سره موږ ډېرې وظایفې کوو، ډېر تلاوتونه کوو، ثواب خو به راته میلاویږي، لیکن زندګي به دغه رنګې لنډه تنګه وي، زندګي به دې په مشکلاتو کې وي. نو لومبنۍ خبره دا ده چې تاسو سره موبایل دی، نو موبایل کې دا ګناهونه پرېږدوئ. کم ګناهونه په موبایل کې کتلی کېږي، ګوره بدنظري د ټول نه غټه ګناه ده، بدنظري، پردو زنانو ته کتل، پردو نارینهو ته کتل. ښځې له هم پکار چې پردي سړي ته نه ګوري، که په موبایل کې دی او که داسې دی، که مولا دی او که هغه غیر مولا دی، لیکن پردي سړي ته کتل دا ګناه ده. غیر محرم سره رابطې ساتل، فضولیاتو ګناهونه، ګانې بجانې فلمونه، یو مسلمان ته ایزه او تکلیف رسول، داسې څیز ته په موبایل باندې شیر کړي، په فیسبوک، واتساپ، ټیک ټاک، هر څه باندې چې بل مسلمان زړه پرې ته خفه کړي. په موبایل باندې محترم اکثر موږ دروغ هم ډېر زیات وایو، نو لہذا دغه نه هم ځان وساتئ. صحیح شوه. بې ادبۍ نه ځان ساتئ، خودپسندۍ نه د ګناه نه ځان ساتئ، د شهرت د ګناه نه ځان ساتئ. په موبایل باندې بې ځایه تصویران، ویډیوګانې، کال ریکارډینګ د دې نه ځان ساتئ. موبایل په اکاونټ په ذریعه باندې سودونو وغیره، پردی وایفای د هغه چوري کول،
دغه رنګې په موبایل کې د قرآن هم تا سره دی، ورسره د پکې ګانې بجانې او فضول شیزونه هم شته، دا هم ګناه ده. وخت ډېر زیات ضایع کېږي په موبایل باندې. اسراف کول یعنې غټ غټ فیکچونه کول، یو سړي ضرورت دی هغه کوي، یو سړي ضرورت نشته او د فلمونو د ډرامو دپاره دی غټې غټې فیکچې کوي، لهذا دا ګناه ده. ریاکاري کول، بې پرواهي او په جومات کې بیا محترم مسلمانانو چارج کول دا هم ګناه ده. او د السلام علیکم په ځای باندې هیلو های او ټینک او ګوډ او دا شیونه مینه ویل دا هم ګناه ده. نو مولانا ذوالفقار احمد نقشبندي رحمت الله علیه، الله دې قبر د نور نه ډک کړي، هغه فرمایي چې د موبایل په وجه به الله تعالی د قیامت په ورځ باندې ډېر خلک جهنم ته لیږي، د موبایل د بد استعمال په وجه باندې. نو چې کوم انسان د موبایل د ګناه نه ځان بچ کولی شي نو بیا د له موبایل استعمالول جایز دي، او که دی موبایل د ګناه نه ځان نشي بچ کولی د لپاره موبایل هم استعمالول جایز نه دي. محترمو نن دا ګناهونه ټول پرېږدوئ او ورسره د حسبي ربي مربي دا وظیفه بهترینه وکئ. دا مولانا امیر محمد بجلیګر رحمت الله علیه هم دا وظیفه ماته یو بزرګ ښودلې وه چې کله هم د څه مشکل درته پېښ شي، څه کاروبار درته پېښ شي، څه هر څه ټینشن درته پېښ شي، د دې دریو ټکو حسبي ربي مربي چې الله ته زما دپاره کافي، ته زما دپاره شافي. نو الله زما او ستا دپاره کافي او شافي دی، هم مخلوق پسې او د مخلوق کار پسې. لہذا د جمعې شپه ده نو انشاءالله په یو سجده کې یو 2 سجدې الله تعالی ته ولګوئ، صلات حاجت، صلات دغه مونځ وکئ، تهجد، او بیا ورسره حسبي ربي مربي ډېر په اطمینان سره، ډېر په شوق او ذوق سره، ډېر په عاجزۍ سره دې وظیفه وکئ او بیا ته الله تعالی نه وغواړئ، انشاءالله الله تعالی ورکوونکی ذات دی. خو محترمه ګناهونه ګوره په یو څیز کې 2 څیزونه نه ضایع کېږي، په یو زړه کې 2 محبتونه نه ضایع کېږي، په یو لوښي کې 2 څیزونه نه یو ځای کېږي. ستا زړه دی دا د ګندګۍ نه هم سقا دی، په د ګندګۍ کې مبتلا دی، د ګناهونو نه ډک دی. بل سایډ ته وایي چې زما د حاجتونه هم پوره شي، دا دواړه کارونه نه کېږي. په یو سایډ کې فی دی او په بل سایډ کې تا مطلب ګندګي ده، نو دا چېرته یو ځای کېږي محترمو؟ دغه رنګې موږ خپل زړونه صفا کړو یو بل ته، رشتې چا کټ کړي وي رشتې جوړې کړئ. رشتې نن سبا ډېرې زیاتې رشتې کټ کېږي محترمو. ګوره د چې دې کې د فردې هم خیال وساتلی شي او رشته هم ستا کټ نه شي، نو انشاءالله الله تعالی به زموږ دا زندګي ډېره ښکلې جوړه کړي. دا لږه زندګي د په غفلت یې مه تېروئ محترمو مسلمانانو، د الله تعالی په نافرمانو، د الله تعالی په ګناهونو باندې مه صرف کوئ. تاسو چې ما څنګه مخکې عرض کړ چې دا زندګي امانت ده، نو دا د الله تعالی زندګي راکړې ده، نعمتونه یې راکړي، الحمدلله روغ صحت یې راکړی دی، هر څه یې راله راکړي، دا هېڅ څیز نشته چې موږ ته موجود نه دی. که چېرته یو حاجت نیمي او نه پوره کېږي نو خیر دی، هغې کې به ستا دپاره خیر وي، بل حاجت بل مشکل به دی الله تعالی اسان کړي. لهذا الله تعالی ګمان ښه ساتئ، الله تعالی مو حاجتونه پوره کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا